بسم الله الرحمن الرحیم. په مانځه کې سوال سنت دي. کو چرته د انسان نه په مونځ کې یو سنت پاتې شي نو دی به څه کوي؟ آیا په ده باندې سجده سهو لازمیږي یا مونځ یې نه کېږي؟ نو اول دا وایي چې په مانځه کې څو سنت دي، بیا یې وروسته حکم ذکر کوم. په مانځه کې څوارلس سنت دي. اول دا دی چې دواړه لاسونه اوچتول دي د تکبیر شروع کولو سره تر دې چې د دواړو لاسونو دا کټې ګوتې دا د غوږونو نرمو حصو سره برابر شي. دویم دا ښی لاس د ګس لاس د پاسه کې هوستل دي د نامه نه لاندې، دا سنت دي. دریم په مونځ کې سنت ثنا ویل دي، یعنی سبحانك اللهم وبحمدک. څلورم اعوذ بالله ویل دي. پنځم بسم الله ویل دي. شپږم آمین ویل دي. اووم سبحان ربی العظیم ویل دي په رکوع کې، یعنی تسبیحات په رکوع کې ویل. او اتم سمع الله لمن حمده ویل دي. نهم ربنا ولک الحمد ویل دي. او لسم تسبیحات په سجده کې ویل دي. نو یولسم په اوله قاعده کې قرات د تشهد ویل دي. دولسم په آخري دوه رکعاتو کې سورة فاتحه لوستل. او دیارلسم د تکبیر تحریمي نه علاوه باقي چې څومره تکبیرات دي په مونځ کې دا ټول ویل دا سنت دي. تکبیر تحریمه دا فرض دی او دا په فرایضو کې دی. اول تکبیر یعنی کله چې مونځ شروع کې نو اول تکبیر دا فرض دی، او باقي چې څومره تکبیرات دي دا سنت دي. او څوارلسم سلام اړول. اوس کو چېرته د یو کس نه په دې سنتو کې یو سنت هم پاتې شي نو د مونځ کېږي که په قصر پرې غوستله او که په هیرې سره نو د مونځ وشو.